نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. يا حديث مبارك دي عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى أربعا قبل الظهر وبعدها أربعا حرمه الله على النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ام حبیبہ رضی اللہ عنہا فرمائی کہ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی چې د ماسپښین د مانځه نه مخکې چا 4 رکعاته منځ کو او د ماسپښین د مانځه نه پس چا 4 رکعاته وکړو، دا بدن به الله پاک په جهنم باندې حرام کی. دا بدن به جهنم باندې الله پاک حرام کی. اوس به 4 رکعاته منځ کم یو کو څنګه به کو؟ اول کې تاسو ګورئ چې مونږ راشو نو 4 رکعاته سنت کو کنه، نو 4 دا شو، بیا د مانځه نه پس ورپسې 4 رکعاته سنت کو، 2 رکعاته سنت کو، نو دا شپږ شو. اسیم شپږ رکعاته کو نو ورسره 2 رکعاته نفل وکړو. 4 رکعاته سنت هم اول کو، 2 رکعاته سنت بیا مانځه نه پس کو، نو ورسره 2 رکعاته نفل ملګری کو. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث باندې به عمل راشي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل چې دا 8 رکعاتونه څوک کوي جهنم اور پدی بدن حرام دی، یا دا بدن جهنم تتلل حرام دی، او چې دا حرام شي نو د دې مطلب دا شي چې الله به جنت ته بوزي. لکه چې جهنم په حرام شي خو جهنم تتلل نشته کنه. نو اسیم منځ کو 4 رکعاته خو موږ روټین سره کو، نو لہذا مونږ به ورسره 2 رکعاته نفل ملګری کو. نو انتهایی آسان عمل، انتهایی آسان عمل، بس صرف دارا چې منډه نه وال، یعنی خامخا جلدی نه کول چې زم 2 رکعاتو باندې بچ ډیر زیاتې 3 منټه وپیو لګي، چې ډیر به انتها وي نو 3 منټه وپیو لګي. نو 4 رکعاته خو مونږ خو مسله د 2 رکعاتو شو، نو د 2 رکعاتو مسله شو، حلال کې د 8 رکعاتو مسله بیا بلګه ګرانه 8 رکعاته هر چاته ګران لکه مطلب مونږ لګ ډیر دی. نو چې 4 رکعاته کو نو 2 رکعاتو مسله شو، نو ان شاء الله سره زما به عمرن په دې باندې عمل شروع کو ان شاء الله. لکه زما استاد پیغمبر علیه السلام ویلي، نو موږ به پیغمبر علیه السلام په هر قول او فعل باندې د عمل کولو کوشش خو به کو کنه که خیر ان شاء الله، او فائدہ زموږ د دنیا هم ده او د آخرت هم ده. د آخرت فائدہ د محمد رسول الله بیان کا، او دنیا کې الله پاک پیغمبر علیه السلام په ذریعہ فرمایلی دی چې څوک منځ کې نو تر بل منځ پورې چې څومره ګناونه واړه د نکیږي د الله پاک ختم، هغه د مفت کې فائدہ ده او دا د آخرت فائدہ ده. الله دې موږ ټول ته عمل کولو توفیق ورکړي.